یو مشر زه کله کله دا واقع ملګرو ته وایم مشر سړی و نو هغه چې دی نو بچي راجمع کړل او چې څومره د هغه مال دولت و هغه په ټولو بچو باندې تقسیم کړ ځمکه او نغد ورس چې ټولو ته حواله کړل هر چا ته خپل خپل حق ورکړ او په خپل ځان د خیر په ډیری کې نو به اسم نو صم بکم فهم لا یعقلون په دې خاموش کېناست ورسې چې دی وی چې اوس په زما وس کار دی اوس بوډا سړی به او څه کومه لکه د چې هر څه دغه کړه ختم کړه د تقسیم یې کړل تقسیم ښه دی په ژوند باندې خو تسلط په زمای تسلط په زمای دا به لیکل کوي تسلط په زمای په ژوند باندې تقسیم وکړه خمدار د لوریانو د بچو خپل خپل حقوق ته حواله کړه او لوریانې ذمهوار او ګرځغیل یې ورکړه او زامن دي تسلط په زمای زما د امر نه وروسته به داسې حساب کتابي ګورئ او لیکل خو ښکلو که اسټامول یې کېدی محفوظ نه بابا چې دی هغه سټامونه مو لیکل او بس هغې پې تسلط هم ورکړو هغې ته هر چاته خپله خپله حصه حواله کړه څه وخت چې تېر شو نه بابا چې دی نو بار ناست دی مېلمانه دي یا ماشومان سره ګپ شپ لګوي مازدیګر ټیم دی ماښام کور ته رادننه کېږي نو یو انګوری وایي چې یخوری نن دغه سنډا نمبر د چا دی د روټۍ بابا نه بیا څه جوړ کړو سنډا لا میاشت پکې وایي تېره نه وه وایي هغه ورته وایي چې هغه غویي نمبر به نن د چای پته نه لګي خو بس زهرتري والا تیاره کړې ورکړې چې وخوري چې وډک شي بس بابا چې دا خبره ور سخت خفه شو خو دا نیکان ملګري ډېر لوی غنیمت او نعمت د الله تعالی دی یو ملګری هغه لاړ په سبا باندې ورته وایي چې کیسه خو مې داسې کړې ده خو چل راته ښایه او سخت پریشانه و ملګری و هغه ورته وایي داسې کار وکړي چل درته ښیم خو ګورې سنبالی به ګورې خاموش به شي زه د نور چل ښیم وایي څنګه وایي داسې چل به وکړي کیسه خو تا واورېده که نه وایي او ما واورېده پس ما سره خو دا کار په کور کې وشو وایي ښه چې لاړ شي اوس لاړ شه ښه مزېدار زه در یو بکس در کومه دا به غلی غونته کې کور ته دننه کړي ستا چې کومه کمره ده هغې کې بیا د کټ لاندې کېږدي او د سرو خښتو نه بیا ډک کړي سرې خښتې دي دا تعمیر کې چې لګي جي دې نه بیا ډک غټه تاله به ورته وي داسې تاله چې بس لکه بس هم نه کولاږي او چې ماښام شي ټول به راجمع کړي او بچو ته به وایي چې بې خوندو او انګیان ته به چې لږ بې خوندو مال خدا دې ما سنبال کړی دی خو ما به تاسو امتحان کو چې څه کوې څیز خدا دې پروت دی او ما خو لا زما خو لا څو ورځې نه کېږي چې زما نه بیا لکه تاسو دا شی جوړ کړو یاره چې انګیان دې ولیده که نه او زامنو مې ولیدو چې هو بابا خو مرشا مال تعالی کړی دی او دې کې ما سرو خښتې بندې کړي واقعي چې سرو خښتې وي خو لکه هغه سره خو نه و بچو ته هغه سره واغېستل هغه کومې سرې خښتې وي هغه سرې خښتې په هر حال سهار شو یو انګور پراټه انډه راخوشي کړي دي بل چې دی نو ملۍ ورسره دی بل چې سالن بیګانې ښکلې چرګ پاتې شوی دی هغې ولې راخوشي کړی درې څلورو کسانو او په جګړه دي یو وایي بابا به زما ده خوري بل بابا به زما خوري او زامن چې سر رخصتېږي راشي یو مله بابا سر ورته ګیلاس کېږي زر 2000 ورته کېږي بل هم کېږي بل هم کېږي بابا دا ما درکړي ښه ما یې بابا او بچې ته یې نه ورته تا راکړي دي بابا په موضوع سر شو بسره ټیمې جګړې پې کوي یا ورسره جګړې کول یا پې جګړې شروع شوې کله چې بابا وخت یې روح ښکلې د خوشحالو نه ډک ملګري خواله هم ته راته ډېر خوشحاله بابا چې دی یو ورځ داسې را چې بابا دنیا نه رخصت شو بس بچو چې دی هغه کفن وشو کفن دفن تجهیز د هغه هر څه وشو 3 ورځې دی وي چې دا 3 ورځې به څنګه وځي صحیح ده که نه پروازونه نه کوي چې دا 3 ورځې به څنګه چې موږ دا شی رابار کړو به هر حال هغه 3 ورځې چې برابر شي رالل بچي اوس چې دی نو خو سور کې رالل بکس یې کولی وکړو چې ویې کتلی کې سرې خښتې وې د سرو خښتې نه بچي پوه شو بابا موږ له تعلیم راکړه لیکن ټیم تېر دی اوس موږ سره موقع نشته موږ پوه نه شو